دا درې کسانو سرجي خو تومانچې مو څه ورسره ټوپکې داسې و چې بس تومانچې ځینې په دې دغه کې ورسوي دې سیټه دې پتونونو پورې لګېدلې وي او ټوپکې مو سره موږ ته یې ویل شابه ما ته یې ویل شابه پیسې راوباسه ما پیسې چې څه سامان زما نه غونډ واغسته سامان نه واغست بیا راله موبایل غونډې راکړلې دا بل ډریور موبایل هم راله راکړې چې ګاډی ښه ولټه او زموږ کپړې چې کومې کپړې زما نوي کپړې کړي کور ته هغه یې م اغوستې دي څپلۍ مې ځانه سازي کړي دوه جوړې هغه یې موړ دي هر څه شی رانه وړلی چې ښه په ګاډي کې ښه څه شی هغه یې غونډ وړلی سر جي زما نوم دی وحیدالله زه د اپر دیر یم دا بل استاد دی د سوات کلنډر راسه دی د روستم موږ بېګا رالو چراټ پېټریله چې راغلو که نه بېګا تقریبا مازدیګر ماښام ته راورسېدو بیا نه وتو چې دننه نه وتو 2 بجې ما ګاډی راډکه په 2 بجې مې چې ګاډی راډکه دې بل استاد ته مې کال وکړو ما دې بل استاد ته ویل ما استاد جي راپاڅه ځو دې ویل نه نه ځو غلو خطره ده چې غلو خطره ده چې ما صحیح ده ما په بار کې وده شوم کلنډر راسه په سیټونو وده شو چې په سیټونو کلنډر وده شو نو بس 5 بجې زه راپاڅېم کلنډر ته مې غاښ مال پاڅه مال ناوخته دی ما چې ځو کلنډر ویل بل استاد ته کال وکړه چې بل ته ما کال وکړو هغه راته وویل ورېږه لږ صبر وکړو د رڼا لږه خوره شي نو بیا به ځو دا غلو خطره مې او دغه زه مونځ کوم مونځ چې مونځ وکړم نو بیا به ځو دغه استاد مونځ وکړو چې رڼا لګېدلې وه چې بس دا راغی لارې ته راوخوت ما ته ویل ګیټ پاس یې څه کړه ګیټ پاس په سیټ بورډ باندې پروت مال دا راواله کلنډر ته یې مې وویل چې ته په دغه کې په سیټونو وده شه او زه شاته واوړم زه په دغه وده شوم زه شاته وده شوم چې یو دم دغه شو زما سترګې ورغلې وې چې زه وده شوم د کلنډر باندې یو دم بتي اواز وکړو راته یې وویل دغه ویل پاتې سیدالي شاه استاد ما سیدالي شاه استاد څنګه وشي چې ته څنګه بار نه د سیټونو ته مې راودانګل چې راودانګل دې یو سیټ زما دغه ولاړو کلنډر د بریک او دغه ځای کې د سیټ بورډ لاندې ځان ورچقولی ما ته ام بوټ وه او کلنډر ته مې بوټ وه موږ یو دانه دا په ډریور سیټ باندې کلنډر کوشو او زه به دې بل لاس کوشم چې زه لاندې کوشم ما ته ویل پیسې وباسه ما سره 10,000 روپۍ خپلې وي او 10,000 روپۍ راسره لارې وي لارې هغه یې م رانه واغستې 10 موبایل هر څه شی جیب کې مې څه و کلنډر یم چابیان یې پورې هر څه یې واغستې کلنډر ته 500 روپۍ وي او 3 لک روپۍ پورې د ګاډي کې وي خو څه په دې لارۍ کې خودې وي دې استاد څه په دې جیب کې وي خو دا پته نشته چې جیب کې به اوسه څه وي دې ته منډه وکړه دې باندې ډزې وکړې په دې استاد باندې ډزې وکړې دا استاد وغورځېد ورغی یو او هر څه لټ په لټ کې یو ما ته بوټ واخه ما ته موږ ته دوان ته ویل شاګانې کوي شاګانې مې کړې هر څه رانه واغست جیبونه چې راته تش کړو چې موږ شاګانې کړې بس بیا موږ ته ویل شابه دې خوا راشئ دا سړی دا کوي ما دا سړی دا کوي دا سړی بسترې باندې واچول سړی ما بسترې ته کوي شابه موبایل ما هغه ځای کې پرتې دي موبایل مو واخلئ او کال وکړئ بس سړی پسې کسان راشي او داسې دا خبره یې مو وکړه چاته مه وایئ چې داسې تللی دي موږ داسې لاړو خو تاسو وایئ چې داسې تللی دي موږ چې کال مال خلکو ته کاو 11 22 وایه چې راته پولیس یو ګاډی راوست زوړ موټر کې راله بس زموږ نه لیکل واغسته ویل تاسو ته موږ وایو چې په دې لار تاسو څه ځئ او بس په دې لار باندې ښه په رڼا په ورځ 6 بجې باندې دا کیسه راسه وکړو او بس بیا موږ دا زخمي و دا چې موږ څه خبرې مو وکړې ما بل بیا دغه نمبر هم راکړ په دې نمبر کال کوه او داسې په دا خبرې را سم وکړې او کلمه یې ویله او بیا دا خبرې کولې ویل زما موبایل دا کوډ څه دوی به کې ووایه خو نورې دا خبرې او وروره دا به کې دا 2 3 خبرې بیا موږ راول دی په بوله د هسپتال ته چې راورسه دلته را دغه مغه دغه ته ولګېد ټیکې ما ګیربای سوته کال وکړو چې کار مې ته ګیربای سوچ راغی کم از کم نیمه ګنټه خو پکې لګېدل نیمه ګنټه بیا هغه چې هغه ځینې راپورته کړ نو بیا وروره دی په بولې راوړ په بول کې دا سیریس دی الارج لیوسي الارج هم چې ورسول دی ول زمون وتاړه دا او بیا رالو بیا په بوتم راول دی پاسماټم وکړو پاسماټم نه دغه بیل دا ویل وېسي بس بیا د کسانو موږ ته کال وکړو لغې پورې تاسو دا مه راپورته کوئ چې څو پورې موږ د رسېدلي نه یو چې ما صحیح ده ما د کسانو مثلا ته ویل دا خرابېږي چې بس بیا د هغه دې تاڼې ته راوړ او تاڼې نه وروره بس بیا اوس د تاڼه کې دا دی نو